أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. شپږم لمعه د صفات محسنه محلیه په بیان کې پیجندل پکار دی چې دا صفات په ټولو حرفونو کې نوي، صرف اته حرف دي کومو کې چې په مختلفو حالتونو کې د مختلفو صفاتو رعایت کیږي. هغه حرفونه دادي: لام، را، میم ساکن او مشدد، نون ساکن او مشدد، او په نون ساکن کې تنوین هم داخل دی. صفات لازمه د هغې په باس کې مونږ ویلیو چې په دې لسو متضادو حروفو کې لسو متضادو صفاتو کې یو حرف هم د دې صفاتو نه پاتې نه دی. هغې نه علاوه بیا اووه حروف اووه صفات داسې چې هغه په څو حرفونو کې دي، په ټولو ته نشته دی. ټیک شو؟ اوولس مونږ سره صفات لازمه دي. اوس صفات محسنه، مزینه، محلیه او عارضیه اوس د دې دغه دی. نو دا هم په ټولو حروفو ته شامل نه دی. ټوټل اته حرفونه دي چې د هغې مجموعه ده اویر ملانی. اویر ملانی اته حرف دي. په دې اتو حرفو کې چې کله دا ساکن وي، کله ته مخ کې زور وي، کله ته مخ کې پیښ وي، کله ته مخ کې زیر وي، د هغې رعایت به کولی شي، قاعدې به ښودلی شي. دغه شانتي که دا متحرکه وي نو کوم حالت به وي او څنګه ادا کېږي به دا به مونږ په دې محسنه محلیه کې اورو. ښه پیژندل پکار دي چې دا صفات په ټولو حرفونو کې نه وي. د صفات لازمو کې متضاده چې کوم دي د هغې نه یو حرف هم نه دی پاتې شوی. صحیح ده؟ او غیر متضاده هغه بیا اووه حروفونه دي. نو دې کې صرف اته حرف داسې دي چې په دې کې قواعد جاری کیږي او د دې تعلق د اواز د ښایستوالي سره دی. پوه شئ؟ اواز ښایستوالي سره دی او د دې چې څومره رعایت وکړی شي که نه، نو خلک وایي دا سړی قاري دی. د دې نه د سړي پہچان کیږي چې دې سړي قرائت کړی دی که نه دی کړی. تاسو ورسې دی قرائت بوایي. ګورې ښه تاسو ما مخکې مې ویلي قرائت دی. قرات لفظ غلط دی د تجوید دپاره. صرف اته حرف دي کومو کې چې په مختلف حالتونو کې د مختلفو صفاتو رعایت کیږي. هغه حرفونه دا دي: لام، را، میم ساکن او مشدد، نون ساکن او مشدد، او په نون ساکن کې تنوین هم داخل دی. ولی چې هغه اگر چې په لیکلو کې نون نه دی لیکن په لوستو کې نون دی. څنګه لکه چې با باندې که دوه زوره ووایي نو داسې به شي لکه با نون زبر بن وویلی شي. تنوین دا هم د نون ساکن په قاعدو کې شامل دی، ځکه چې د دې په آخر کې هم نون راځي. بن بادو زبر بادو زیر بادو پیش بن. نو بن 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 په ټولو کې نون ساکن راځي. نو د دې قواعد هم د نون ساکن سره شامل کړي. ښه الف چې د دې نه مخکې همیشه زور وي. تاسو ته ما ویلي که نه صراطا صراطا په الف نه مخکې به همیشه زور راځي. او بل حمزه دی. حمزه څه تعریف دی؟ حمزه تعریف چاله ورځي؟ ساکن جټکی والا یا متحرک. الف چې کله د متحرک شي یا ساکن جټکی والا شي نو بیا دې څه شي؟ دته حمزه ویل کیږي. لکه بأس، بئر. ٹھیک شو کنه؟ ها الف چې د دینه مخکې همیشه زور وي. واو ساکن کله چې د دینه مخکې پیخ یا زور وي. واو ساکن
چې مخکې تینا پیښ راغی نو څه به دې جوړ شي واو مده به دې جوړ شي او چې مخکې تینا زور راغی نو بیا واویلین به جوړ شي مثال راته راکړئ شابه مدي مثال راکړئ واو مده مثال راکړئ واو مده مغضوبي بل دا خو د کتاب دی کنه تاسو ځان نه زده کړی دي ما درته څو ځله په اجرا کې ویلي دي قالون صحیح دی خو مد به بغې کله کېږي وأوتو نه وأوتو هم شو و تاسو ته ما ګوره آیت چې کله تاسو ختمو یوقنون کافرون مؤمنون دا ټول شو کنه مؤمنون نون په نون باندې تاسو وقف وکړو نو دغه وخت کې مد شي او تاسو کوم نو وی کانو دا هم مد درې اوتو و اوتو دا هم مد درې ٹھیک شو خو زیات پہچانې په دغه ځای کېږي چې تاسو کله ودرېږئ یا د واویلین خوف نو کتاب نه دی ستا د خپل سوچ نه تا کوم ځای کې قرآن مجید کې بل لیدل لري وای مثال وای شابله اليوم بالکل وق نه هو نه ومدشو اقتلوا ومدشو بل مثال وای من قاری صاحب ذهن ته نه راځي ولا تجزاون بالکل زاو زبر ٹھیک شو ولا تجزاون ورپسې دا خو به تاسو اجرا کیږي ورسره اعاده وکړو ها یا ساکنه کله چې د دینه مخکې زیر وي وای مثال یا ساکنه چې مخکې د زیر وي نو سبب ضرور شي یا ساکنه مخکې د زیر راشي یا مد شو مثال وای یا کا خود الف ته الف نه مخکې همیشه زور راځي ابابیل او صحیح شو بل او مد مثال وای شبای یا مد الذين او دام شو چې کله نون ساکن شي وقف به شي سجیل بالکل ماشاءالله ها زه اوس په مخ کې واو ساکنه کله چې د دینه مخ کې پیخ یا زور وي یا ساکنه کله چې د دینه مخ کې زیر یا زور وي او د زور مثال راکړي یا ساکنه مخ کې زور وي څه جوړ شو یا ساکنه مخ کې زور یا ایلین جوړ شو کنه اوس یا ایلین مثال ورکړي فأينما أو عليهم ورپسې لا ضير ضير نه درځي څنګه قاریان حافظان یې نه او طي ها وګوره لمع سلورمه او مخرج اولنی او د حمزه حقیقت پړمبني مخرج کې بیان کړی شوی دی حمزه حقیقت پړمبني مخرج کې بیان کړی شوی دی څه بیان شوی تاسو چاته یاد دی چې د اقصای حلق نه به ادا کیږي حمزه ها عین ح غین خا وای اوس مخرج وای شابه کتاب کا کتا سړي رګران کړه ها
او دې ته کوم حرف وي حرف حلقي دی ٹھیک شو خا او غین خا د کوم ځای نه ادا کیږي ادنای خلق نه غین خا عین حا چې کوم دی بغیر نقطې والا دا د وسط حلق نه ادا کیږي خا نو ورسېږي ان شاء الله متقاریان شوي قاریان بشي ضرور ان شاء الله خا او د حمزه حقیقت په لومبني مخرج کې بیان کړی شوی دی بیا یې وګورئ او په دې حرفونو کې چې داسې صفات او په دې حرفونو کې چې داسې صفات وي په دوی کې بعضې صفات خو په خپله بغیر د استاد د ښودلو نه ادا کیږي بعضې تاسو ته پته نه وي خو هغه تاسو صحیح ادا کوئ لکه تاسو ته زموږ د الف او د حمزه الذین کې الوای کنه الذين هو چې مخکې ورته انو لګی ده ان الذين بیا وای ان الذين خو نه وای کنه ان الذين یعنی د حمزه چرته ظاهری دل او چرته حذف کېدل دا تاسو ته بغیر د دغه نه معلوم شوی دي چې ان الذين بوای ٹھیک شو کنه نو الته کې د الف شته خو نشي ویل کېده ولې نشي ویل کېده دا به موږ معلومو ښه دا به معلومو دا به تجوید کې وو ان شاء الله تجوید ګوره وړوکی علم نه دی ښه ډېر غټ سمندر دی ښه په دوی کې بعضې صفات خو په خپله بغیر د استاد د ښودلو نه ادا کیږي او د هغې د بیانولو ضرورت نشته مثلا د الف او واو او یا او حمزه چرته ثابت پاتې کېدل او چرته حذف کېدل الف واو یا حمزه چرته ثابت پاتې کېدل او چرته حذف کېدل د الف هم ته مثال درک کنه ان الذين شو یا او حمزه هم درته زو مخه او چرته حذف کېدل دي صرف هغه صفات بیانول شي کوم چې په لولو سره په هکې ناراضي دا صفات دا بټول رستو راضي خو ما وی کوم مثال راځي شو تعدلوا اعدلوا تعدلوا بیا ویل کېږي دا و چې دی دا واو او حمزه دا دوړه به دې کې حذف کیږي تعدل عدلوا به ویل کېږي پوه شئ زه راځي به مخکې راځي بیا وو بیا ان شاء الله ښه اوس بعضې خدا سری چې هغه تاسو ته الریډي وویلی شو لکه بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق ویل کېږي بئس اسم الفسوق دی نو دې ځای کې هم دا لام او الف دا حذف شي بئس الاسم الفسوق حمزه تینه دواړه حذف کیږي دا رسول روان دي خو د دې ځای کې د دې وینا مطلب دا دی چې بعضې قاعدې تا ته بغیر د استاد د پوهې نه هم تا زده کړي دي چې لکه تا ته ویلی شوي نه دي خو تا زده کړي دي او بعضې داسې دي چې هغې دپاره به ته باقاعده اراده کې لکه کوم ځای کې به واو کوم ځای کې به ته واو وایې کوم ځای کې به نه وایې یا کوم ځای کې به ته را پر وایې کوم ځای به باریکه وایې کوم ځای کې به لام پر وایې کوم ځای کې به لام باریکه وایې کوم ځای به غنه کې کوم ځای به غنه نه کې صحیح ده نو دا به موږ زده کوو په دې کې ښه کوم چې په لوللو سره پوهه کې نه راځي په خپله اراده کول غواړي لکه پر لوستل او باریک لوستل په ډکه خوله ویل او په نری او باریک لوستل او غنه کول یا نه کول مد کول یا نه کول دا ټولې به څه توجه ګرنشتي مد کول یا نه کول دا ټول به موږ لولو په دې کې ښه اوس د دې اتو واړو حرفونو قاعدې بیلې ذکر کیږي ومه لامعه د لام په قاعدو کې د لفظ الله چې کوم لام دی یو به خیال ساتئ چې دې قاعدې په وینا کې دا بنوي چې الله بدی ځکه نعوذ بالله پر ویل کېږي باریک ویل کېږي لفظ الله بوایي لفظ الله
د الله لفظ چې کوم دی دا به پر او باریک لستی شي. نعوذ بالله الله به پر یا باریک نشي لستی. د دې به خیال ساتي. ځکه کتاب کاکا هم دلته کې ویلي دي د لفظ الله چې کوم لام دی د هغې نه مخکې که چېرې زور یا پیښ والا حرف وي نو دغه لام به ډک وایو. لکه اراد الله، اراد الله، اراد الله، لفظ الله به پور شي. او رفعه الله، رفعه الله، او دا لام پر لستل پر روایت حفظ کی صرف لفظ الله کی دی خوا بل یو لام به هم پر نشي لسته. دا به یاد ساتي قاعده سره لفظ الله نه چې مخکې زور یا پیښ راغی دا لام به پر ویل کیږي. د دین علاوه پر روایت حفظ کی چې څومره هم لامونه دي ټول به باریک لسته شي. صرف دا دو لفظ الله کی چې زور او پیښ مخکې راشي دا به پر ویل کیږي بس نور نه. خو اللهم هم د دې کې شامل دی. هغه مخکې وایو اراد الله، رفعه الله، او د دې ډک لستلو ته تفخیم ویل شي. څه ورته تفخیم؟ تفخیم فخم. او که چېرې د هغې نه مخکې زیر والا حرف وي نو دغه لامبه نری وایو. لکه بسم الله، بسم الله، بسم الله، او دې نری لستو ته ترقیق ویل شي. څه ورته ترقیق؟ رقت نه وترې رقت ویل شي نریوالي ته. او د لفظ الله نه سوا چې څومره لامونه دي هغه ټول به نری لستی شي. لکه ما ولاهم، ولا دی که نه ولا دی، ولا تولا د دې نه وترې تولا نه ولا نه وترې ولا تولا. او كله یا كله كله دا لام به ټول باریک لستی شي. ښه تنبیه په اللهم کې هم دغه قاعده ده کومه چې لفظ الله کې ده. وایي چې د دینه په اول کې هم لفظ الله دی. اللهم، اللهم، نو دا هم په دې قاعده کې شامل ده. لفظ الله قاعده کې شامل ده. که چېرې د دینه مخکې زور او پیښ راغی پر به ویل کېږي او که مخکې دینه زیر راغی بیا به باریک ویل کېږي. لکه قل اللهم، قل اللهم، دا لام به باریک لوستیږي. قل اللهم مالک. صحیح شو؟ نو که لفظ الله اللهم نه مخکې زور راغی یا پیښ راغی دا به هم پر لوستی شي. دین علاوه څومره لامونه چې دي په روایت حفظ کې به دا باریک لوستی شي. زه درته څه که روایت حفظ هم چې په نورو کې نورو قراتو کې پور شته دي خو موږ صرف دلته روایت حفظ لولو ځکه د هغې خبره درته کوو. ښه څوک پې اعتراض ونه کړي. بس چا څه دغه شته سوال ورسېدی په خبره پوه شوئ؟ ښه صفات محسنه، محلیه، مزینه، عارضیه دا په څو صفاتو کې دي؟ دا په څو حرفونو کې دي؟ اتو حرفو کې دي. څو کې دي؟ د هغې مجموعه سره اویار ملانی، اویار ملانی دا اته حرف دي چې په دې کې دا قاعده جاری کیږي. بیا وملمعه د لام قاعدې دي. د لام په قاعدو کې اوله قاعده موږ څه وي چې د لفظ الله نه مخکې کله زور یا پیښ راغی دا لام به پور ویل کېږي، تفخیم سره ویل کېږي. او که چېرې د دې نه مخکې زیر راغی دا لام به باریک ویل کېږي او هغې ته ترقیق ویل شي. دغه شانتي اللهم هم په دې قاعده کې شامل دی. که چېرې د دې نه مخکې زور یا پیښ راغی نو خدا به پور ویل کېږي، تفخیم سره ویل کېږي. او که چېرې مخکې ته زیر راغی نو باریک به لوستی کېږي. د لفظ الله نه علاوه څومره لامونه چې دي دا ټول به باریک ویل کېږي. لکه قل اللهم څنګه دی كله، كله، كل للمؤمنين، قل للمؤمنين. ٹھیک شو کنه؟ الذين
الصالحات الصالحات نه الصالحات د دې به مو بیا رسو ان شاء الله چې لام ولې نشي رسته ورسېدې په خبره دا خلاصه شو قرآن مجید را واخلئ دویمه سپاره به وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سيقول السفهاء سيقول السفهاء مد لازم من الناس نون کی غنہ دا سبب واو ان شاء الله ما ولاهم لفظ الله کی لام پر دے او دیزه کی لام بارک تولی دا هم ولا دے لفظ الله نه علاوه ده کنه ننم قاعده ولستكنا ما ولاهم عن قبلتهم التي هم التي لام بارك تخا قبلتهم التي كانوا واو كانوا کی وصدي واو مدرا علي يا يلين عليها قل لله بارك تولي مخت لام باندې زیاده
قل لله المشرق مشرق والمغرب مشرق مشرق غلط ہے مشرق والمغرب مغرب غلط ہے قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء مد لازم الى صراط را پر دخا زبر دے پی صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة تميم ظاهر شيخا جعلناكم أمة سنگ بوئی وہ جعلناكم أمة كم غلط تخا جعلناكم غلط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وسطا لتكونوا أو وسطا کی نون ختم شو پلام باندې شو ها نون بدل شو پلام باندې وسطا لتكونوا بعض خلق دي کی غلطی کوي وسطا لتكونوا دا غلط تخا قلنا پکې نه کیږي ها أمة وسطا لتكونوا خشوم بالکل پری خودشی لتكونوا واو مدّا شهداء مدّی لازم على الناس نون مشدد غنّا ويكون الرسول عليكم شهيدا تنوین بعد وقف په حالت کې په الف سره بدلیږي تنوین د زبر دا به په الف سره بدلیږي ښا پوښي شهيدا وما جعلنا بس ده با وای کنه قلقله ده نه نیت ولا نه ده خوب نیت چې تړلې وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا مدي عارض سو حکم دی اوگد بویل کی لن بویل کی مد عارض سو حکم دی تاسو ما ویلو کنه تاسو یې دی مخکې قاعده را روانه ده كنت عليها إلا لنعلم ٹھیک شو لنعلم زه چې تاسو وام نو تاسو په خپل د دې کوشش کوئ چې دغه څه ادا کوئ چې زه کوم ځای کې دوه درې ځله حرف ادا کوم کنه هغه تاسو ادا کوئ ځان سره چې تاسو ته د خپل مخرج او د غلطۍ احساس وشي ښه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن دي کې خي غني دي ښه ممن ٹھیک شو کنه ممن درې غني شو ينقلب على عقبيه عقبيه وإن كانت غنة څنګه بوای وإن كانت لكبيرة سوق برته صحیح تلفظ دیو کی تو آیا زناورم دغه چته وای ورپسې وای کنه وإن كانت لكبيرة د درې تکیراته وای وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لفظ الله وده شيء هدى الله وما كان الله وما وای کنه چته وما كان الله ويا بیا وای
وما كان الله دي كم قرد شندو دخل نشتي خا تا شندو خصولي وما كان الله كان الله هو هاكي بيشتك دا كشتك انا واوكي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين